نن مونږ د ګډ د پتون نه بهترین لحم دم پوخ تیار کړو. نو که تاسو هم د دم پوخ شوقیان یې کوم چې په دې غټو غټو هوټلو کې تیاریږي او تاسو یې ځان له کور یا په مسافرۍ کې که پارده کې تیارول غواړئ نو په دې طریقه باندې تاسو تیار کړئ، تاسو به ډېر زیات خوښ شي. د دې لپاره به اول تاسو برابر کړئ یو ښکلی د ګډ تازه پتونو، د هغې نه بعد به دې له مسالې تیارې کړئ. نو په مسالو کې زموږ څه کورکمانو یو چمچ، سور مرچکې پکې یو چمچ، ادرک پکې کم چې پوډر شوي، اوږه پکې هغه هم پوډر شوي، او یو چمچ په مالګه ور واچوئ، او یو چمچ د غوښې خپله مسالې هغه به ور واچوئ، یو چمچ په غوړي ور واچوئ، او یو کپ په بیا ماسته ور واچوئ. دا دې لپاره چې کومه مساله ده دا به ښه زبردسته میکس کړئ او دا به تیاره کړئ. د هغې نه بعد چې کوم پتونې د ګډو نو په هغې کې به تاسو کټس ووهئ، خجور کټس په دواړه طرفه به په دې باندې کټس ورکوئ. دې له به نن مونږ ورکوو 3.5 غنټې ټیم. دې ته به تاسو صبر کوئ او اور به دې له ښه تیز اور پکاري، نارمل اور په دې کې نه چلیږي. نو دغه مساله به راوالی کومه چې تاسو تیاره کړي او په دې پتون بیا ور واچوئ، او دا به د دې پتون چې کوم کټس دي هغې ته به یې ښه ورسوئ چې دا مساله دا ښه زبردسته والی. نو ما د ګډ پتون نه هر طرف ته مساله ورکړه، په دواړو سیډې به دې له مساله ورکوئ. چې کله دا مساله والی نو دا به بیا تاسو په قلایې کې بندوئ. نو دې له به د قلایې هم بندوبست کوئ. د هغې د وجې نه به ستاسو چې کوم پتون دی دا به ډېر نرم راځي او د دې ذایقه به هم بهترین وي. په دې قلایې کې دا ډېر ښکلی تیارېږي. نو ما ولا د قلایې بندوبست کړی او پتون مې راوړو، په قلایې کې مې کېښودو، او تاسو ته که قلایې ډېره نو تاسو یې ډبل هم تاوهلی شئ. نو دا تاسو وګورئ مکمل دا ما په قلایې کې یو پیر نو چې بلکې 2 پیر ما بند کو. د هغې نه بعد بیا تاسو یو پتیله وګورئ چې نارمل پتیله چې تاسو ته پته لګي چې د ګډ پتون پکې راځي. دې ته به ور واچوئ یو 3 جیکه اوبه. که ستاسو خپل سټیمي تاسو تیار کړی جو سټیم خو لا بهتره ده، خو زما سره سټیم نه و نو زه همیشه دغه جوګاړ جنګوم او کوشش کوم چې یو سټیم دې لپاره جوړ کړو. نو د دې نه چې بره تپ راخیږي دا چې په دې تپ باندې پخیږي نو د دې غوښه به هغو نه نرمیږي. نو زمونږ چې کوم سیسټم و د ګډ پتونو هغه مې په دغه سټیم د پاسه باندې کېښودو او دې له مې بیا اور تیار کړی و. تاسو په لرګو پوخ کړئ دا به ډېره بهترۍ، په ګیس هم تاسو پخولی شئ. نو دې له به نن مونږ ورکوو 3.5 غنټې ټیم او دغه طریقه ده. بعد به تاسو وګورئ که دې اوبه کمې کلي ځکه چې اور په دې پسې تیزي نو تاسو بیا د سایډ نه یو 2 جیکه اوبه بیا هم وراړېده شئ، څه مسله نه کوي. تقریبا د دې 2 غنټې شوي وي نو 2 غنټې بعد دا ما راکوز کړو دا دم پوخ او د دې پتیلې نه مې وړه تاو کړله ما چې نور هم په دې کې تپ راجمع شي، زموږ غوښه نن زبردسته پخه شي. د هغې نه بعد مې بیا سکاره زموږ سره ډېر زیات و نو لږ سکاره مې راواغسته او په دې پتیله مې د پاسه واچېده او چونکې د وږو سیزن دی نو یو څو وږي مې راوړه په دې سکرو باندې مې کېښوده ځکه چې وږی شوی وم په دې کې ټیم ډېر و نو ما یې د هغې پورې به مونږ دا وږي وخورو. لاندې پسې بیا تاسو اور نه مړ کوئ، تاسو پسې اور لاندې هم ولګوئ او د پاسه پې سکاره واچوئ. ټیم چونکې ماښامۍ شو تاسو ته پته لګي چې ټیم ډېر زیات ناوخته شو ځکه چې خامخا دې له 3.5 غنټې ټیم ورکولو. د مونږ چې کوم لحم دم پوخ دی هغه مکمل تیار دی. د دې رزلټ به مونږ تاسو شیر کوو چې دې غوښه نن څنګه پخ شوې ده. د پتیلې نه مې سر لرې کو او دغه دم پوخ مې یو مجمع ته ور واچو او د دې رزلټ تاسو شیر کوم. نو دا تاسو کتلی شئ په دې کې خپلې تپ د وجې نه خپلې اوبه هم جوړې شوي دي. که تاسو د دم پوخ شوقیان یئ او نرم او بهترین دم پوخ تیارول غواړئ نو په دې طریقه باندې تیار کړئ. په دې کوم چې ما تیار کړی دی ستاسو به ډېر زیات خوښ شي ځکه چې د دې غوښه نن د تاسو وګورئ مکمل نرمه ده، ښه په اسانه باندې بیلیږي او غوښه ډېره ښکلې پخ شوې وه. د هغه ملګرو مونږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې مونږ ته ښه کمنټسونه کوي، زموږ ویډیوګانې شیر کوي، مونږ لایک کوي. که ستاسو زموږ نننۍ ویډیو خوښه شوي لایک کمنټ شیر ولا ورکوئ او تاسو مونږ ته ووایئ چې پر روانه ویډیو کې مونږ څه پاخوږو. که د دې لحم دم پوخ مونږ نن د دې د ذایقې خبره وکړو نو د دې په ذایقه باندې حد تمام شوی و. بیا به دې له تاسو چاولې پخې کوئ، په بیل لوښي کې که په کوکر کې پخوئ او که په پتیله کې پخوئ دا غوښه پې د پاسه کېدوئ. د ملګرو د تسلۍ دپاره ما چې زه ووایم ملګرو ته چې غوښه زموږ څنګه پخ شوې ده دا تاسو کتلی شئ غوښه زموږ مکمل نرمه ده. که ستاسو زموږ نننۍ ویډیو خوښه شوې لایک کمنټ شیر ورکړئ. ډېره مهرباني. والسلام.